د ونې د پاڼې غوندې خوره وره پراته وو، خو چې چا ظلم وچت کړو نو صرف د سزلو دپاره. د ما سره د فیسبوک په پاڼه شریک درنو ملګرو، ایوریز د وخت او د حالاتو څپېړو وهلی یو دردېدلی انسان بازار له لوړ ځان له خوشحالي اخلي. نو د دوکان له ویې راغی او دوکاندار له یې چې ما له یو شل سره خوشحالي راکړه. نو هغه دوکاندار ورپورې وخندېده او سر یې ورته وښوراوه. نو بل دوکان له ویې راغی، نو بل دوکاندار له یې چې د ما یو شل سره خوشحالي په کار ده. هغه ورته وویل چې ته مخکې دوکان له ویر شه. نو خیر چې هغه بل دوکان له ویې راغی، نو هغه دوکاندار له یې چې ما له یو شل سره خوشحالي په کار ده. هغه ورته وویل چې خوشحالي خو د ما سره شته ده، خو زه هغه په پیسو نه خرڅوم. ته داسې چل وکړه چې که تا له خوشحالي په کار وي نو ما له یو شل سره غمونه راوړه، نو د هغې په بدلې کې به زه تا له دا خوشحالي ډېر کړم. دا سړی وګرځېده د غمونو پسې. په اخر چې ناکامه شو نو د دوکاندار له راغی او هغه له یې چې ما له خو غمونه میلاو نه شو. نو هغه سړي ورته وویل چې غمونه او خوشحالي د دوکانونو کې نه وي، دا به خپل ځان کې ګورې. نو ګلالو وروڼو دا واقعه موږ ته دا سبق راکوي چې غم خو هم بل ډېر کوي، که هغه د خپلو نه وي که د پردو نه وي، خو خوشحالي به ته په خپله لټوې او هغه د بل انسان په خوشحالۍ کې پټه ده. د خپل ځان خپلو ساتو ډېره ډېره